نوا د یو عالم تقریر اوره، نصیحت اوره، ترجمه اوره، حدیث اوره، انډیوال دی رالی دغسې عادت کا او د دې پر ځای چې ته نصیحت واورې ستا په دفتر او شرکت کې ستا د مجلس او د ناستې په ځای کې د عالم غیبت شروع دی. موږ په غوږو اورېدلي دي او پیژنو یې دا کسان او شکنځل د هغو انسانانو چې کړي دي طالبانو علماو ته. تاسو یې راباندې شاهدان چې د قیامت تر ورځې پورې د دغو انسانانو په باره کې زموږ د ژبې څخه نیکه دعا وځي نه وکوڅه. زموږ ژبې د دغو انسانانو په باره کې ګونګې سي، خبرې نسي کولای چې ته عالم ته شکنځل کوې. هغه دې تا ته د قرآن ترجمه در زده کړې وي، هغه دې تا ته د الله رب العزت فرضیات درښودلي وي، د هغه په برکت خو ته مسلمان سوې، د هغه په برکت ستا فرضي کارونه صحیح سوله، ستا حج صحیح سو، ستا زکات صحیح سو، د هغه په توسط ذریعه تا مور وپېژندله، مور دې مور سوله، خور دې خور سوله. نن ته هغه عالم ته شکنځل کوې او یفلا د حنفي مذهب کتابونه در واړوئ. کم سړی چې علماو ته شکنځل کوي، مقدسو شخصیات ته شکنځل کوي، خپل امامان توهینوي، خپلو امامان ته سپکې سپورې وایي، خپل اسلامي تاریخ رندي، د هغه په باره کې تاسو د حنفي مذهب کتابونه در پورته کوي. د قرآن د آیتو څخه شروع، د حدیثو د الفاظ څخه شروع، د حنفي مذهب د کتاب هر مسله در واړوئ چې د دې سړي په باره کې څه وایي. دا بیا هم شفقت دی د علماو چې ستاسو سره یې کوي، او دا ستاسو پیرزیونه او شفقت دی چې د علماء کرامو سره یې کوئ چې هغه ستاسو پر سر لاس تېروي او تاسو د دې قدر کوئ. پرېږدئ د اغیارو صفتونه په ځان کې مه راوړئ. ته خو مسلمان وې، ستا د مسلمانۍ څخه کفار باید متاثره سي، خو د هغو د غلطو صفات څخه مسلمانه ته متاثره سوې. دا یو عجبه موضوع ده. حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمه الله تعالی ډېره ښه څېړلې ده چې مسلمان ولې د کفارو د کارو او د اعمالو څخه متاثره کیږي. اصلا باید کفار د مسلمانانو د کارو څخه متاثره سوي وایي. هغه صفات چې موږ په اسلامي ټولنه کې مسلمانانو په خپلو وجودو کې درلودی، مسلمانانو د خپلو وجودو څخه او د اسلامي ټولنې څخه دا صفات ایسته کړله. کفارو هغه صفات اسلامي صفات و ځان ته یې راوستله. نن کفارو په اسلامي صفاتو چې ځان ته یې کش کړل، ټانګ او تیاری جوړ کړله، ته د مځکې پر مخ باندې مظلوم انسان ته سولې. دا صفات اسلامي وه، دا نظم اسلامي و. د تیاری ټکس چې کله پر نوبت اخیستل کېږي خارجي مملکتو کې دا نظم اسلامي و. دا اخلاق چې تا ته کافر درښیي، یو ځای پوښتنه ځینې کوې او په ډېر احترام یې درښیي، دا اسلامي صفات وه. مسلمانانو اسلامي صفات د لاسه ورکړله، په مقابل کې دا پیښه شول چې کفارو ټانګ او تیاره جوړه کړله، مسلمانان دا صفات شول لکه دا پاتې شي. اوس هم وخت شته، اوس هم